زمون خانقاه ته ډېر زیات ځوانان داسې راځي چې هغه کالجونو کې دي، یونیورسټۍ کې دي. پرون څه ځوانان راغلو د نسب یونیورسټۍ نه. تاسو ته نن سبا کې د یونیورسټو د حالاتو پته ده چې هلته څه ښي. قرآن ښي بی ووایه، حدیث مبارکه ښي، د صحابه کرامو عظمت ښي، د ختم نبوت باندې هغه بیان کیږي هلته چې په یونیورسټو په کالجونو کې د قرآن تعلیم کېږي، د حدیث مبارکه تعلیم کېږي او د ختم نبوت باندې لیکچر وي. نو نن به د قاضي فایدي صاحب شانته مرحوم دی ناست په دومره اهم منصب باندې ناست، یو بې دین او ګمراه، یو ذلیله انسان، یو کمینه انسان چې د اولئک کالانعام بل هم اضل، د هغې مصداق هغه نن پاسي او د قادیانیت نوازۍ کې ځان پیش او مخکې حضور ته د دې خبرې علم شته که نشته؟ تاریخ پاکستان وګورئ، تاریخ اسلام وګورئ، چا بدبخته ملعونه مرتد کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت ته په بد نظر کتلی دي، هغه الله داسې ذلیل او رسوا کړی دی چې تاریخ کې د هغه نوم د خنزیر نه بدتر لیکلی شي. موږ د حکمرانانو نه دي او زه د ادارو مشرانو نه دي هر ځای کې دا مطالبه کوم. په پنډه اسلام آباد کې ډېره څلور ورځې مخکې زمونږه ډېره لویه مظاهره وه. هغه زما والد صاحب له نه وه، هغه د مدرسو لپاره نه وه، د جوماتونو لپاره نه وه، خانقاګانو لپاره نه وه، د چا لپاره نه وه. هغه صرف د آقای دو جهان امام الانبیاء فخر الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت، عظمت، ناموس او عقیده ختم نبوت دفاع لپاره. سخت گرمی او ماشومان د مدرسو د محلو، ولې چې موږ فیصله کړې وه چې ماشومان به نه بیو، چې عمر یې لږ لوی و. اکثر ماشومان ما کتله په سترګو کې اوښکې وې چې موږ ولې نه بیې، ولې موږ عاشقان نه یو، ولې موږ درود شریف نه لولو، ولې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه دی راوړی. یو څو ماشومانو دا خبرې چې ما واورېدلې، نو ما ته د بدر لپاره چې کله هغه تیارې کېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بوډاګان، زنانه او بچی به نه ځي، صرف ځوانان چې کوم دي تکړه مضبوط هغه به بدر ته ځي. هغې وخت کې دوه ماشومان حضرت معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنه د هغې جذبه مونږ اورېدې وه او ما په خپله د مدرسې په ماشومانو کې هغه جذبه ولیدله چې ختم نبوت لپاره څنګه د هغو په جسم کې یو کپکپي او یو لړزانو چې مونږ هم لاړ شو او د قادیانیانو او د هغو سهولتکارانو په هر میدان کې لاره ودرو. قاضي فایضي صاحب او د هغې دا نور چې څومره ملعونان دي او آقاګان، هغه د په کلاو سترګو دا وګوري، په کلاو غوږونو دې واوري. د الله په ذات قسم خورم، دا بیانونه په اسلام آباد کې بھی کړ دي، پنډې کې بھی کړ دي او هر ځای کې کو. مونږ له داسې ژوند نه دی پکار، مونږ له داسې آرام نه دی پکار چې مونږ ګورو او په ختم نبوت باندې حملې کیږي. انشاءالله چې کم بدبخته به راپاسي، مقابلې کې به علماء دیوبند بچي ورته میدان کې ولاړي. ودرېږئ به که به نه ودرېږئ؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان قربانوئ که به نه قربانوئ؟
کورونه به پرېږدئ، مدرسې به پرېږدئ، خانقاګانې به پرېږدئ، بچي به پرېږدئ، خپل زنانه والدین هر څه به پرېږدئ او په رسول الله صلی الله علیه وسلم به قربانېږئ که به نه قربانېږئ؟ اگر چې کله مونږه ریلی وخت کله تیارې و ما ته د مختلف ادارو نه ټلیفونونه راتلل شروع شله، تنګولې کول، چا څه خبرې کولې، چا څه خبرې کولې، بعضو پکې دمکیانې راکړې. ما ورته واوره ایسیچو صاحب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت ناموس لپاره زه خپل د اتو میاشتو بچی هم یتیمولو ته تیار یم او مې ځان قریب مدینه منوره نه راغلیم او چې څه ټیم راتلم زما جولی خالی، ما څخه هېڅ عمل نو، په کوزو سترګو سره جانان رحمت الله عالمین صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شم. آقا هېڅ عمل لا څخه نشته، دا جولی درته خورومه، زما سمیت زما بچی زما رونه زما د سلسلې یو عاشق د خانقاه سره وابسته یو کس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عقیده ختم نبوت لپاره قبول کړي او په هر حاضرۍ کې مې د هغه ځوانانو د بوډاګانو د هغه لیډرانو صلات و سلام پیش کړي دي، ملګرو ته مې ویلي مونږ هلته چې کوم روډونو ته راوتلي وو د قاضي فایز عیسی خلاف، د قادیانیت خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت شمله اوچتولو لپاره هغه میدان کې ناستو، ګرمۍ کې ناستو. مې آقا پاکستان په روډونو کې دا ټیم ستا د عقیده ختم نبوت تحفظ لپاره څه مشران، څه کشران، څه بچي ټول په ګرمۍ کې ناست دي او ستا د ختم نبوت شمله اوچتي. آقا د ټولو طرف نه تر باندې صلات و سلام پیش کوم او د ټولو طرف نه سلام زیاته کوم. نن زړونه زموږ دومره زخمي دي، هغه د بیان هغه ټول عنوان اخوه دېخوا شي، ولې چې نن سبا کې موضوع ختم نبوت تاسو په ایمان سره ووایئ. زه عوامو تاسو نوم تپوس کوم چې کله قاضي فایز عیسی دومره ډېر جرأت وکړ د نواز شریف بیان پرې راغلی ووایئ، هغه په خوله ووایئ، یېرېږئ مه، دینونو ته به مونږ درکړو خیر دی. او زرداري بیان راغلی، شهباز شریف راغلی دی، جنرل راغلی دی، عمران خان راغلی دی، علي امین ګنډاپور صاحب راغلی دی، د ریاست مدینه دعویداران چې څومره خفه کېږئ مه، قربان شم خپل قائد نه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مکہ مکرمہ کی 2.5 گھنٹے ملاقات وشو. میں حضرت تاسو کو دلته مکہ مکرمه کې مدینه منورې نه راغلی ای او تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې د ختم نبوت مسله ده. قاضي فایز عیسی خطرناکه فیصله ورکړې ده، دا مخ مبارک سور شو وی بچیا دوه ورځې مخکې زه د امام الانبیاء فخر الانبیاء د الله حبیب و محبوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه مبارکه میں وعده کړی دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن د پاکستان حکمرانانو، نن د پاکستان قاضیانو او ډیر اهم عہدو باندې ناز خلکو قادیانیانو سره عهد کړی دی، کافرانو سره عهد کړی دی، مرزایانو سره عهد کړی دی، خپل نشکلټیانو لپاره مال لپاره او غیر آقاګانو سره هغو هلته وعدې کړي دي چې موږ به ختم نبوت قانون چیړو، د دې ختمولو کوشش به کوو. بچیا ما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
قدمونو کې ولاړ دا عهد کړی دی آقا چې سو پورې فضل الرحمن ژوندی دی ان شاء الله پاکستان کې هغه مور څوک را پیدا کړی نه دی چې هغه به ختم نبوت قانون بدل نن زدلتا ما ته خبر ملاو شو دمره خوشاله ولی مونږ خپل باکابرو فخر نه کوو بعضې ملګري لږ ویریږي مولانا صاحب نوم لږ ماخلی مې په ډنکې کې چوټ پر لو زما والد صاحب 14 ورځې په درنې کې مولانا سره په سټیج ولاړ ډېر خپه ډېر خوشاله پروا یې د چا نه ده کړې نن زه فخر کوم خپل په لیډر باندې چې نن سپریم کورټ آف پاکستان کې الحمدلله ګیري او پټکي سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده ختم نبوت د تحفظ وکیل په تور باندې قاضي فایزي ساته ولاړ دی رور سره مې اوس ټلیفون باندې خبره وکړه مې دا خبر اورم ویا او قائد صاحب دا ټیم سپریم کورټ کې ولاړ دی هغه قائد خپل ځان لپاره چرته سپریم کورټ ته نه دی تللی نور څه کارونو له سپریم کورټ ته نه دی تللی کما وعده چې جانان رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سره کړی وه چې آقا ستا عظمت ستا ناموس لپاره زه فضل الرحمن زما کارکنان او زما چې څومره روحاني جسماني اولاد دي چې څو پورې ژوندي دي ستا د ختم نبوت وکالت به کوي ستا وکالت به فضل الرحمن کوي الحمدلله هغه خبره یې صحیح ده نن په سپریم کورټ کې هغه الحمدلله ولاړ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وکیل په حیثیت سره ولاړ دی شمله اوچته کړه دنیا ته که اوچته نه کړه دا نن پروپاګانډي دي د مولیانو سکار دي د مولیانو سکار دي کافران دا غواړي چې دا علما سیاست نه لري شي دو سیټ ته شي نن چې په مدرسو باندې او د مدرسو خلاف پروپاګانډه کیږي یو میجر جنرل صاحب راغی ډي جي ایس پی آر هغه وی 50% مدارس یو اور 50% مدارس یو الحمدللہ زمونگا 101% مدارس الحمدللہ د اسلام کلی ستاسو سکولونا کالجونا یونیورسټیانې ما ته واغول یو یونیورسټي وښیه چې هغه ستاسو د عالمي معیار مطابق وي ستاسو انجینیر ستاسو ډاکټر تاسو نن هغه ارشد ندیم دی که څه ښه خبره ده مونږ چاته دغه نه کوو هغه یو غشي وویسته ایوان صدر کې ایوان وزیر اعظم کې لوی پروټوکول او جنرل صاحب والا پروټوکول ورکړه ټولو پروټوکول ورکړه ولې پاکستان عزت یې وکړه پاکستان نوم دنیا کې روشن کړه یو ماشوم حافظ ابوبکر په ایران کې دنه 56 اسلامي ملکونو کې په اول نمبر راغی تلاوت کې ولی اگر پاکستان روم روخانه نه کا اغلی بارا اس گولڈ میڈل نه اغلی بارا اس اعزازات نه آخر دا تعصب دا بغض دا خباثت دا به کله تاسو مدرسو سره کله پورې ساتئ تاسو سکولونه صفر د ګډاګانو د زناګانو د حرامخوریانو مرکز تاسو رحمان کالج دی په حیات آباد کې هلته کله وسی چل کېږي فرعون لشکر به جوړېږي اوس په میډیا راغله نګۍ ګډېږي تورسري ګډېږي ځوانان ګډېږي ټول ماسټران او دا ورته ناست دي او دغه مذاق مونږ سره دغه کې 50% مدارس یو 50% مدارس یو الحمدلله مدارس د اسلام کې دي څو پورې چې دا د ګیري پټکي ملا شته او د الله د کلام استکړې والا شته او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والا شته او د ګیري پټکي ملا په سملای کې شته دا پلارو مدرسې ته په بل سترګې
تاسو 90% یونیورسيټیانې کالجونه دا ته د انګريزانو ایجنټي کوي او دا ته بے حیا بے دین او گمراهان تیاری کوي. تاسو اسلام آباد کې وګورئ دا نه وي سکولونو کې تعلیم محاصله وي کالجونو کې محاصله وي یونیورسيټیان دا ضرورت دی عارضي ضرورت دی څه دمره نه دی ما سکول نه دی ویلې ما یونیورسيټي نه دی ویلې ما کالج نه دی ویلې ما ABCD نه دی ویلې دا خپل والد سے یو سکول ته نه دی غلي آیا زما عزت کې کمی راځي آیا څه دنیا ملکونو ته نشم تللی احساس کمترۍ نه بار راشئ الحمدلله دا دین چې غالب دی د ختم نبوت عقیده چې محفوظه ده دا د دې مدرسې په چټایۍ ناز د مولا د وجې نه ده نن زموږ میډیا باندې اور بل دی افغانستان کې حکومت 250 هغه کسان خپل ادارو نه وکړل چې په مخ باندې ګیرې نه وي دلته میډیا شروع کو یہ دیکھو جی افغانستان حکومت نے یوں کر دیا افغانستان حکومت نے یوں کر دیا الحمدلله بل په کارونو کې ګوتې مو خپل ملک سم کوي هغه به کوي هغه جاني هغه مونږ زمونږ وطن داري زمونږ دې وطن سره مینه مونږ خپل ادارو سره به مینه کو فوج سره به کو علما سره کو ټولو سره مینه کو او هغه خلکو سره مینه نه کو چې په اهم منصبونو ناس او ختم نبوت غداران دا سوالونه پیدا کی تاسو نه دا عرض کوم اخیری دا وخت ډېر بیان نه لري دا وقت ختم نبوت د تحفظ دی دا وقت مدرسو د تحفظ دی یاد ساتئ چې څو پورې مدرسې شته ستاسو ایمانونه محفوظ دي څو پورې خانقاه شته ستاسو ایمان محفوظ څو پورې تبلیغي مراکز شته ستاسو ایمانونه محفوظ ما ته پته ده د علماو ته پته ده په څومره مشکلاتو کې مونږ دا وخت تېرولی کله یو را روان دي کم دی نه پیسه را روانه ده کله بل دا کم دی طالب دی کله بل دومره مشکلاتو سره زموږ سر دی والحمدلله د الله په فضل سره نن پورې مونږ خپل شمله خپل ګیره چاته کته کړې نه ده الحمدلله دې لپاره عوامو ته دا درخواست کوم ای قوم تاسو ته وایم که خپل بچو مستقبل غواړئ خپل بچی دیندار غواړئ مزګزار غواړئ الله په حکمونو پورا غواړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار غواړئ نو بیا په خپل بي او خپل بچی بي د علماء لمن سره وابسته کړئ چې سبا کله ستاسو جنازې رواني نو چې دا ماشومان بیا چې ستا جنازې سره رواني قرآن لولي لګیایي چې غلط قبر کې پروت دی منکر نکیر تر راغلی او غټ غټ ډانګي ورسکای هغه وخت کې بستا اس حال نه او چې کله دې سر طرف ته دې معصوم حافظ قرآن आवाज کی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان نو الله پاک دې طرف نه وترمانه رحمتونه راضي کې بنا راضي نن داسې ځوانان پیدا شول مونږ وسار ماقام وینو دلته باندې خپل والدینو له غسل نشي ورکول مرګ وخت کې تر نه تختی زموږ یو طالب دی زما ترمړه کېده خزامن یو نه څلور پنځه زامنې په کور کې وی ټول شپه تر سره زه ناستوم ما ورته یاسین لوسته ډېر سخت حالت وپی مې ته یارېدلې نه یوازې ته ځوانې ناست دی عمر دې کم دی ویسې مې کړوې دي وی بس سترګې مې پټې کړې وي یاسین مې ورته لوسته و بچي هغه بار لرې ناست پلو کې ګپې لګولې وی چې کله ساعت یې ووته نیمه شپه وی راځه نه مې ولا هر څه وتړل وي بچو ته مې ولا آواز وکړ وی کړکو کې بچي ولاړو دننه نه راتلل وي موږ پلار نه یېرېږو دا د پښتنو په معاشرې کې دا شوي چې کم بچي اواره شي فیسبوک شي د ټیک ټاک شي د هغه د زړه نه د الله مینه لرې شي د قرآن مینه لرې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه لرې شي د مور او پلار مینه لرې شي نو چې داسې خلک دي به بیا پلار له غسل ورکړي تره له به غسل ورکړي
زمونږ پنډې کې څومره ځوانان ما اکثر بیانونو کې بیان کړي دي او بس دقه جی خادم راولېږي چې دوه درې چڼې راولېږي چې زموږ والد صاحب له غسل ورکړي هلکه ته ولې نه ورکوې دې پلار ټول عمر تاله پیسه ګټلې ده تا باندې سبقونه ویل دي هر څه یې کړي دي او نن ته څه هغو له غسل نشي ورکولی هلکه غسل ورکړه جي یارېږم نږدې نه شم کېږي ډر لګتا ہے ډر نو دې پلار ته به اوس څه وایې ته نو بیا مونږ خادم ولیږو پټۍ نیولي دوه درې طالبان لاړ شي جو ویلمبي را ویلمبي بیا کفن کې واچي بیا هم بچي خواله نه راځي او قبر ته خو سوال نه پیدا کېږي ویریږو او بعض اوس داسې دي کور کې وي مړې مې ږدی وي بار چلتې دغه کوي اوس اهدي والو ته حواله کېږي یعنې چې بچي قرآن زما والد چې فقیر عاجز مسکین نه د جایدادونو مالک نه د نور څه مالک تاسو د علماو نه نوم اورېدلی کله وفات شه د دنیا د محبت اعمال دې خبرې دا نن صاحب نه دی وزیر اعظم صاحب نه دی صدر صاحب نه دی ولې راځي او بار لوی لوی محدثین لوی لوی اکابر باندې واجب الله د دې برکت باندې رحم وکړي الله بخښي او هغه وخت کې مختلف وړونه حافظان عالمان ادا به وي لوی ارمان مې دي کله زما جنازه اوچته شي او دا څلور پای زما څلور حافظ قرآن زما نصیب زما ریرونه زما خورایونه دا ټول ما سره روان یې د دوی په ژبه باندې قرآن زما روح ته بس حافظ سے باغ سوچتا کون نشنا تاریخ سے وصلہ اللہ ولکار مانون پڑھ وصل کے سلور وارنا سری رونا طول حافظ تقریباً دے خاندان 60-70 خطبان کرام اگے وقت تاسو داسې غواړئ که نه غواړئ غواړئ که نه غواړئ بیا خپل بچي حافظان خپل بچي عالمان کوي کم سے کم یو بچی غو د مدرسې له ورکوي یو بچی چې هغه حافظ شي عالم شي په دنیا کې به مزې کوي په ځنکدن وخت کې به مزې کوي په قبر کې به مزې کوي او سبا په قیامت کې به مزې کوي د قرآن حافظ ډېر لوی شان دی ډېر لوی مقام دی ما چاته وی حافظ ابوبکر ته ووایه پریشانه کېږه ما که تاله تو اعزاز را نکه غمزده نشئ تاله اعزاز رب العالمین را کړ دی چې خپل کلام ستا په زړه کې محفوظ کړی دی تاله به سبا په قیامت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه دا ټول به ولاړي دو به ګوري حسرت سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کرسی ناست دی د هغه خوږ پیغمبر په مخ کې به تا ته ستا والدینو ته الله هغه ګول میډلې راکړي چې نه به د مخکې کتلي نه به بیا وروسته وګورې غټ غټ تاجونه به ستاسو په سرونو باندې نن د غشي ویشته والا عزت دی د یو یو شپې د یو یو ډم یولس لکه پنځلس شل لکه هغه فیس دی یو سندري فیس دی د یو ګډا فیس دی او د قرآن پڑھاولو والا حدیث پڑھاولو والا هغه پوره میاشت شي دغه 10,000 روپۍ جوړیږي بیا وی الله زما کور نه تکلیف لري کې زما ملک نه پریشانیاں لري کې شکر کوی چې ګټه تر باندې نه وریږي دا قاضي فیصله چې کومه فیصله کړې ده نو څه خیال له پکار مدا و اسمان نه ګټه راتلل پکارو کو نور راتلل پکار ها او قربان شمع قائد و جہاں امام الانبیاء فخر الانبیاء اللہ حبیب و محبوبنا چپل په ژوند کې د سر مبارک په بزمکه کې خر په چغو به جړل اے کریم ربا زما امت اجتماعی طور باندې تباہ نه کی زما دی امت مخونه سپین شي خنزیران نشي شادوغان نشي د تیر ټول قومونو هغه ګناهونه هغه کرتوتونه
هغه اعمال وګورئ نن په یو محمدي کې هغه دننه موجود دی وغې نه باوجود وي دا دومره لوی کار وشو دومره لوی ګستاخي وشله بیا بیا هغه ناست دی اخوا دخوا و یاد ساته فایزي صاحب مونږ کمزوري نه یو زمونږ د صبر امتحان ماخلا تاریخ اسلام وګوره کعب بن اشرف دا ډېر لوی منافقو دا د احد غزا چې کومه شوه دا هم د کعب بن اشرف د وجې نه شوه دا ډېر لوی کافر او منافقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ډېر اذیت ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تنګ ودنه اعلان یې وکړ څوک شته نه چې او د دوی سکیورټي به هم ډېره وه دا خو ډېر بدماشو قلعې کې به پاتې کېده سازشي و یو غریب صحابي الله اکبر یو غریب صحابي هغه ملګرتیا وکړه د سره کعب بن اشرف سره دا ملګرتیا دې له نه وکړي چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرېښود ملګرتیا یې څه بل کار له کړې وه ولې چې ده پورې رسېدل ډېر ګران و منافق که نه په اول صف کې به هم ولاړو ناست به و صحابو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو پته و چې دا منافق دی کافر د صحابو ته وروستو پته ولګېده یو غریب صحابي د سره ملګرتیا وکړه د څخه به ته راته رو 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 ځان ورته نږدې کړ بیا به ورته وایي صاحب ستا په سر باندې زما زړه غواړي لږ تیل میل لګومه لږ تیل میل به یې وله ولګول داسې او لږ ګپ شپ یې ورسره سوا کړه ښه اعتماد کې واغه هغه به چا اعتماد هم نه کوه ښه اعتماد کې واغسته ښه اعتماد کې واغسته او مجلس له به مسجد نبي شریف ته هم نه ته داسې چې دې پوهه نه چې د ده ټوټان درته ونه وي او بس د سره به لږ ډېر پاتې کېده او تیل میل او دا ښه یو شپه دې ناست دی او د دې چې کله اعتماد جوړ شه چې دا اوس زمونږ کس شه صحابي رضی الله تعالی عنه دله اوس تیل لګي او نور د ده ګاډان ټول وده دي او داسې قسم مالش یې وله وکړه چې بدله خوب راغی نو ده ورته صحابي ورته ویلي دا ډېره پړکېږي زما سره یې وګوره ما هر یې راواخله صحابي رضي الله تعالی عنه راواغېستله بس دغه ګپ شپ مې ورسره لګو او تېل سر کې وله ګوتې ونیولې چې بچې خوب کې لاړ شي تر نه خوب کې لاړ که نه پوره یې راواغېسته او دا سر یې وله قلم کړه الحمدلله واصل جهنم یې کړ بیا مسیلمه کذاب هغه د نبوت دعوه وکړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور کې هغه مردار شو په هر دور کې داسې دجالان راغلي دي او د هغو مقابله شوې ده قایدي صاحب کا پیغام سره راکوم د محمدیانو په فهم توبه طایب شه او د مسلې نه حلال شه بیا به سبا دا ګیله نه کوي توهین عدالت تا ته توهین عدالت برداشت دی ما ته توهین رسالت برداشت تا ته توهین عدالت مبارک شي ما ته توهین ما ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت ناموس او ختم مبارک ان شاء الله که فیصله واغسته عزت سره به پاتې او که واده نه غوښتله نو بیا یاد ساته تاریخ ولوله چې د ګستاخانو انجام څه شوی دی هغه انجام به بیا ستا مونږ له مه یاروئ دې خبرو نه چې مونږ به اوچت کړو مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو دا ټولې قصې مونږ کتارې کړي دي مونږ خپل ځان لپاره څه نه کوو خپل مور او پلار لپاره نه کوو چې څه کوو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت لپاره کوو ملګري چټ راکړه چې مولانا صاحب په عدالت کې دي او بار گرفتاریانې روانې دي څو گرفتاریانې به وکړي بھائی ودیږي سن 53 کې 100 زره کسان شهیدان شوي وو
او دې وخت کې ان شاء الله په لکونو خلک تیار دي په کروڑونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس لپاره